بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله رب العالمين د انسان د ګناهونو د رجولو د پاره مختلف وختونه او فرصتونه او اسباب تیار کړي دي د دې د پاره چې انسان کوشش وکړي خپل ګناهونه ختم کړي او الله رب العالمین ته رجوع وکړي. د دې د پاره یو بهترین شیز چې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړی دی، هغه د درې شیانو ضرورت دی چې هغه ایمان، صبر او احتساب. مؤمن کې باید ایمان وي او کم مشکلات چې هغې ته رسیږي په هغې باندې صبر وکړي، او همدغه رنګ احتساب د اجر د غوښتو او د هغې امید وساتي، د اجر تمه وکړي د الله رب العالمین نه. نو صبر داسې یو شی دی چې دې سره د انسان ګناهونه او دغه رنګ د هغې ګناهونه دې باندې رجیږي، ختمیږي. لہذا په صبر باندې ډېر زیات اهتمام پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې هیڅ یو مؤمن چې هغه ته تکلیف ورسیږي، مصیبت ورسیږي، مشکل ورسیږي، حتی تر دې چې یو ازغی د هغه په خپه کې لاړ شي، د هغې په بدله کې هم الله رب العالمین د هغه ګناه معاف کوي، د هغه خطایانې هغه لرې کوي. نو صبر دا ډېر ضروري ده د ایمان نه وروسته انسان دپاره د خپلو مشکلاتو باندې، مصائبو باندې، په دې باندې صبر پکار دی او الله رب العالمین طرف ته رجوع پکار ده. د الله رب العالمین نه دا امید ساتو چې موږ له او دا دعا کوو چې موږ له دې توفیق راکړي چې موږ کې صبر ماده پیدا شي، خپل د زندګۍ په ټولو معاملاتو کې د صبر نه کار واخلو او الله رب العالمین طرف ته په هر مشکل کې، په هر مصیبت کې، په هر وخت کې الله رب العالمین ته رجوع وکړو او د الله نه د هغې د اجر امید وساتو. د الله نه دا دعا کوو چې زموږ او ستاسو له ایمان، صبر او احتساب دا زموږ او ستاسو په نصیب کې. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.